کوم مستر صاحب سیم صاحب موږ د تبدیلۍ پر موټ اخیستی و چې موږ به دلته تبدیلي راولو سیم صاحب پر پدې کې تبدیلي نه راغلې که په ښکته یې نیمه په یو کال کې هېڅ شی نه راغلی هلکه شته درېیمه خبره دا کوم چې صاحب دلته ایډوکیشن او هیلث دا زمونږ بیخي په واجبه انداز کې دي څومره چې سپیشل کو دا منسټر سپیشلسټان دي جنتول کې یو سپیشلسټ نشته او که شته خپل روزګار کې باقي هېڅ شی نشته ایډوکیشن کې زمونږ سره سیم صاحب ستاسو نوټس کې راولم چې هلکانو دا پاتې شو کوم کسان چې 850 او 750 کای معاش اخیستي هغو ته هېڅ ډول داخله نه میلاویږي لهذا موږ په دې کې سیکنډ ټایم سپورونه شته کې چې مسال پریزم داس دي درېنې میناج داس دي یو سربیلن که پکې وویل څه ګناه نشته خو زما نه چا دا تپوس مستوله بایلل نه خو تر نه پورې نه زما په سوپري کابینه کې حصه شته نه مې په مرکز کې حصه شته نه مې د ډک چیرمین شته زمونږ ټول وسیان دغه شان پاتې دي دا غریبانان پرې نشي غلی دا امتیاز چې خبره کوي موږ پوهه وو امتیاز باندې چې تقریبا خبره پکې نشي کولی چې که امتیاز وکړي پرې خبره کوي نو چې که سیم صاحب نه خفه شي نو سیم صاحب موږ په منټ باندې یو وزیر راکړه او د ډک چیرمین هم راکړه زه ستاسو د ټول شي راغلی زموږ دا ورکر به راوړي ما ته څه پته وه چې هغوی غریبانو دلته مې خپلې مسلې ټولې راوړي دي زه نن د مقبوضه کشمیر خبره نه کومه زه په پاکستان کې نه د مقبوضه جندول خبره کومه هغه بالکل مقبوضه جندول هغه ځای ده چې په هغې کې نن هم ما ته بجلي په څلورمه شپه میلاویږي او ما ته نن په دې نمبر باندې چې ووټ اخیستی و او زما مشر بشیر خان صاحب ناست دی هغه مې وویل چې که موږ په درې میاشتې کې د بجلۍ نمبر ختم نه کړو نو موږ به استعفا ورکوو که په دې سپین ږیري باندې استعفا ورکوئ خو ټیک د استعفا به ورکړئ که نه موږ ورته له سترګو انګرېزونه وتړو هغه خبره ټیک کوم غلطه دویمه خبره سیم صاحب ستاسو نوټس کې دا راولم چې کله استجاب وشو د بلنبک زیاته خلک راووتل د جندول ټول قوم دا مقبوضه کشمیر نن هم مقبوضه جندول دی هلته څوک په ګټه پاسه ګټه نشي ښودی دا ټول خلک د قسم مده پرېږدو بېټه بس په خپل ځای ده زه وایم چې کم از کم زموږ دلته د کنسټرکشن د آبادۍ نه قصه خلاصه کوي چې دا ځمکې سرکار ته سرکار دی ورکوو کوټه به مو ورته ورکوو